بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد رب العزت وهم ایسا کې منګه پرون دا ویل دا فعل افعال مشتقه چې سونه وکنه دا ای گردانونه دا غیر جوړولو طریقه دا موږ ویل ماضی مضارع امر نه نفی بلن او لفی بلم او دغه شندري سره سره موږ فعل مستقبل معلوم موقت بعدم تغییر دا غیر ثقيله او خفيفه د جوړولو دا غیر طریقې او دا غیر گردانونه دا موږ د نون تغییر ثقيله جوړولو اگردان آی کې موږ سو خبرې کړې وي اته خبرې نمبر 1 خبره سوا چې موږ به شروع کې لاول گردان بولیګو بیا با لام تغییر مفتوحه به لګاو په اخره کې با نون عربي بل لیکو بیا با نون تغییر ثقيله ولګاو ها بیا په نون باندې به کم حرکت وایو کمکه الف وو جو بنون باندې با کسره وایو کمکه الف نو بنون باندې با فتحه وایو رقم ځکه چې واو مد یا نون یا مد راغلو نه سره بچل کو الف مد او بخپل ال بریدو ها او په کوم ځکه چې درې نون راغلي نو آی کې وسکو الف د فاصله او بغیر وړو بعضی کتابونو کې الف فاصله والا قانون لیکل شوی الف فاصله والا قانون نه الف فاصله والا قانون دا دی چې کم دغی او د درې نونو په مېس کې چې کومه فرازي نو د صحیح قوانين خلاص ول په مېس کې چې کوم قوانين راځي په دې سیغو کې او په دې گردان کې منګه حل کوو نن منګه د اسماء مشتقات بحث کوو او د غي سره د صرف صغیر د جوړولو طریقه به ان شاء الله په اسماء مشتقات دي دا شپږ سيزونه د اسماء مشتق دي بعضی کسان هغه اسم فاعل اسم مفعول اسم ظرف اسم اعلی اسم تفضیل او دا ذکر کوي پنځه خو جدا دي بعض وسره پکې صفت مشبہ ذکر کوي او بعض پکې صيغه مبالغه ذکر کوي نو په پکې دوه ذکر کوو صيغه مبالغه هم ذکر کوو صفت مشبہ هم ذکر کوو نمبر 1 د ټول نه اسانه خبره اسم فاعل لیتا د اسم فاعل گردان او قانون او دا هر څه بار ویل دي اسم فاعل معنی کار کوونکې اسم فاعل او په فاعل کې فرق ته وره اسم فاعل چې ده کنه اسم فاعل دا مشتقی کې دل لپاره ضروري دي چې دا مشتقی وي د فعل مضارع نه مشتق شوی او فاعل چې نه دا د فعل مضارع نه مشتق نه وي دا اسم جامد وي پوه شئ دویم دا ده چې اسم فاعل لپاره خپل اوزان وي پای باندې راځي او د فاعل لپاره خپل اوزان نه لکه زي مضرب زیدون نو په ضرب زیدون کې دا زید فاعل ده خو اسم فاعل نه لري په ضرب زیدون کې زید فاعل ده خو اسم فاعل نه لري اسم فاعل جدا شری په فاعل او په اسم فاعل کې فرق وپیژندو په فاعل او په اسم مفعول په فاعل او په اسم فاعل کې څه فرق ده چې فاعل با جامد وي مشتق ما نه او که مشتق جوم خیر ده خو لکه عام طور منده جامد وي او اسم فاعل لپاره دا خبره ضروری ده چې دا بسوي د فعل مضارع نه مشتق وي پوه شئ دیمه خبره ده چې د فاعل لپاره څه اوزان نشته خالد او بکر او عمر او په هر وزن باندې راتلی شي خو اسم فاعل لپاره خپل اوزان دي وسوایو مونږ ان شاء الله دا په اسم فاعل او په فاعل کې فرق ده دغه فرق په مفعول او په اسم مفعول کې هم ده چې د اسم مفعول لپاره خپل اوزان دي د مفعول لپاره اوزان نشته اسم مفعول لپاره دا خبره ده چې دا بل فعل مضارع مجهول نه مشتق وي او د مفعول لپاره دا خبره نشته پوه شئ اسم فاعل څه ته وایي اسم فاعل دا هغه اسم ته ویلېږي چې د فعل مضارع نه مشتق شوی وي د چا نه مشتق شوی مشتق نه پیژنم کنه یاره راوتلې دي د فعل مضارع معلوم نه راوتلې وي جوړ شوی وي مشتق شوی وي او دلالت کوي په داسې ذات باندې چې معنی مصدری په هغه پورې قائم وي په طریقه د حدوث باندې دا پوره تعریف یاد کړئ چې دا تعریف یاد کوم په نحو کې دلم کار کې پیدا ته نو کوم دا تعریف لیکل لري نو څنګه کوم دا تعریف لیکل لري آی کوم ان شاء الله تاسو ته پیدا بیا درکې اسم فاعل څه ته وایي چې پایږي درې سلو خبرې بګې چې د فعل مضارع معلوم نه مشتق شوی فعل مضارع معلوم دلالت کوي په داسې ذات باندې دلالت کوي په داسې ذات باندې چې معنی مصدری په پورې قائم وي په طریقه د حدوث باندې ګوره ضاربون په دې کې معنی مصدری څه شی دی ضرب دی کنه ضرب پکې مصدر دی کنه ها مارنا او د دې ضاربون معنی موږ څه کوو مارنے والا ایک مرد اوس ګوره نه اسم فاعل د فعل مضارع مشتق نه د فعل مضارع مشتق شوی دی لکه یضربون دا جوړ شوی دی سره جوړ شوی دی یضربون علامت مضارع به حذف کو د صاد او د را په مېز کې به الف علامه اسم فاعل ولګاو او په اخر کې به تنوین جاری کو جو یضربون به جوړ شي ضاربون
د فعل مضارع نه مشتق شوی دلالت کوي په داسې ذات باندې چې دا معنی مصدری په دې پورې قائمي په طریقه د حدوث باندې دوه ټکي زده کوي یو ته ویلېږي حدوث یو ته ویلېږي ثبوت دویم په اسانه باندې نوم سره عارضی او دائمی د دې آسان د لږ وخت لپاره او د ډیر وخت لپاره دا ورته چوسو ها لکه ګوره ز په دې ارشاد باندې راکېدم نو ماته ولا کوي ز زاربون یم خو چې زه وصل د ودرې نو ماته زاربون وای پوښوي یا زدل د اوس ولاړ یم جزء ماته قائمون وای او که ځکه نستما نو ماته قائمون وای تاسو ناسې ټول نو تاسو قاعدون وای چې تاسو ودرېږئ نو بیا تاسو قاعدون وای نو دغه مطلب دی چې اسم فاعل کې د معنی مصدری په طریقې د حدوث باندې قائم عارضی تور باندې یعنی دا همیشه لپاره نه او چې کله دا کار کوي چې په دغه ټیم کې د فاعل ویل کېږي او چې کله نه جو بیا د فاعل نه ویل کېږي په دې خبره باندې پوه شئ ها په دې باندې پوه شئ ناصرون مدد کرنے والا نو ته مدد کرنے والا و باغ و کوئی چکل ته مدد کوي چې مدد نه کوي نو ته څنګه ناصرون دوی وایي ها نو اسم فاعل څه تعریف شو چې دلالت کوي په داسې فعل مضارع معلوم مشتق وي او دلالت کوي په داسې ذات باندې چې معنی مصدری پای پورې قائم وي په طریقې د حدوث باندې د اسم فاعل د جوړولو طریقه او یا د اسم فاعل قانون د اسم فاعل په بعضو کتابونو کاپیانو کې اسم فاعل والا قانون لیکل لري او په دې تعلیم الصرف کې د قوانین خو جو ختم شول د صحیح نو په دې کې د کله د اسم فاعل تعریف کړل نو پای کې بیا ورستو د دې جوړول طریقې لیکل چې څوک د قاعده او څوک د قانون وي یو شی دی اسم فاعل د ثلاثي مجرد نه بیا راغلی یا د غیر ثلاثي مجرد نه راغلی د ثلاثي مجردونه اسم فاعل غالبا د فاعل بودن باندې راځي د سبا د باندې راځي د فاعل په باندې خدا ټکه په ما سو لیکو غالبا مطلب دا دی چې اکثر چې دا د فاعل په باندې کله کله دا اسم فاعل د فاعل په باندې هم راځي لکه د باب دغه نه کرومونه اسم فاعل د فاعل په باندې راځي لکه کرومونه فهو کریم موږ نه وایو بلکې موږ وایو وهو کریم په دې باندې پوه شئ تاسو ها نو غالبا چې نه دا د ثلاثي مجرد نه اسم فاعل څه بوله راځي د فاعل بوله باندې راځي لکه د ضرب یضربون با ضارب د سمع يسمعون سامع او د شرف يشرفون شريف دا اوس ګوره د فاعل بوله باندې راغی واښو باندې د اکل یاکلون اکلون د تمر امر یامرون امرون دا ګران دی ها د غیر ثلاثي مجردونه اسم فاعل د دقه باب د فعل مضارع معلوم په وزن باندې راځي سره د معمولی تبدیلینا تبدیلی دا چې لکه علامت مضارع به حذف کو د دې په ځای باندې به میم مضموم لګاو او ما قبل اخر له کسرو کو ک کسره پینوا او باخره کې به تنوین جاری کو لکه د یصرفون با چې ز جوړم نو سب شي مصرفون او دا یدحرجون مدحرجون دا یستكبرون الکه دا مستخرجون دا یستخرجون مستخرجون دا یتزارمون متزاربون پوه شئ دا طریقه مونږ ته خی صرف دا ماضی د اسم فاعل د لونی څخه نو قاعده قانون څه شولو چې اسم فاعل بیا د ثلاثي مجرد نه راغلی یا د غیر ثلاثي مجرد نه راغلی کله اسم فاعل د ثلاثي مجرد نو مطلقاً دا غالبا په بوزن د سره جی د فاعلون باندې صبر راځي د فاعلون بوزن باندې راځي او کا چرته د غیر ثلاثي مجرد نو بیا با دباوی د فعل مضارع معلوم بوله باندې سره د معمولی تبدیلی نه تبدیلی سره چې علامت مضارع به حذف کو د دې په ځای باندې میم مضموم ولګاو او په اخر کې به تنوین جاری کو ما قبل اخر لبا کسره ورکو پوه شئ لکه ضاربون دی نو دا لول نه څه شولا نو بیا چې دین ته تسنیه جوړو ما جو الف د تسنیه په کول لګو ما او هغه کما زمه چې زمونږ لاړه د دې په ځای باندې بسول لګو ما نون عربي نو سبا شي ضاربانه او چې بیا زاد دینه جمع جوړو منو په اخر کې بوا ولا کوم نون عربي ضاربون بشي کله دې مؤنث جوړو ما نو سبا شي ضاربتون او د دینه بچ شي ضاربتان وذكر دې لګي ضاربتات النزي کنا ضاربتات النزي نو موږ اول قانون ولا ضرب نمبر 1 ها څه قانون چې دوه علامات تانیث په اسم کې په هغه وخت کې ناروا دي چې کله ځوانه دیو جنس نوي نو دلته کې ځوانه دیو جنس نه دي کنه نو دا یو به حذف کو نو څه بشي ضارباتن پوه شئ نو د دې اسم فاعل بنیادی طور باندې د قش پک سګی دي
دا واحد مذکر لپاره تسنیه مذکر جمع مذکر واحد مؤنث تسنیه مؤنث جمع مؤنث پوه شئ وس بعضی کتابونو کې د چل شوی دی چې لکه دا ضاربانه د په حالت رفع کې لګل دي او ضاربین د سر پس کې لګل دي په حالت نسبی او جری کې تاسو په دې کې چې ویلي دي په قبل کتاب کې اسلاف او دا ضاربتان نه نو ضاربتان سره ضاربتان په حالت رفع کې دي او د نسبی او جری پس سره دي په ضاربتین سره دي پوه شو به معنی یا ضاربون له نو دین ضاربین روکړه نو دې ګردان نه پایږي ضاربون ضاربان ضاربین ضاربون ضاربین ضاربتون ضاربتان ضاربتین ضاربتون پوه شو با دا وشوا بعض کتابونو کې د سیدا چې د کله د جمع مذکر دا سیږي او شولي نو داغه نه بعد بیا په مینس کې د جمع مکسر سیږي وای د جمع مکسر سیږي 1200 ذکر کوي 111 ذکر کوي دا چا خپل خو خلا خدا ټول دي پوښوي نا بیا رسته ضاربون ضاربان ضاربون ضربتون ضرابون ضربون ضربون ضرباء ضربان ضرابون ضروبون اضرابون ضاربتون ضاربتان ضارباتون بیا زوارب غوزنه پیژنم کنه لکه زوارب پسنګ وو څنګه شو تاسو راته وای دا زوارب د چا جمع ده څنګه کم قانون دی د سنه جوړ شوی دی د ضاربتون نه د ضاربون نه دا ضاربون دی او قاعده رال ناراضی کنه نواسر ولا قاعده یا ماده زائده ولا څنګه ده قاعده هرغه ماده زائده هرغه ماده زائده چې د مفرد مکبر په دویم ځای کې راشي نو د جمع منتهى الجموع جوړول په وخت کې یا د تصغیر جوړول په وخت کې با د حمزه او د ماده زائده په څه سره بدلو په سره نو چې دا په سره بدل کوم څه جوړ شو زوارب او خو بیا بل څه سره زویربون نو دای کوم دا قاعده چلیدل نو دا زویربو د تصغیر څخه دا زویربون او بیا زویربتون دا تصغیر مؤنث څخه پوښوي نو دا کې ګردانې ضاربون ضاربان ضاربون ضربتون ضرابون ضربون ضربون ضرباو ضربان ضرابون ضربون اضرابون ضاربتون ضاربتان ضارباتون زوارب زویرب زویربتون پدې پوښوي دا به چی لکه فتح یفتح نظر د اسم فاعل کردان وای درې شي وای نو موږ په پوښو تاسو هم پوښي فاتحون فاتحان فاتحون فاتحه فاتحتان فاتحات او کدا به د نور شي وي جوای بګي او کته چې زه کمزور یم او نو چې مې یادولې جو صرف د شپږ یادې کو جو کار بدلوږي کله به دې پوښوي دویم د اسم مفعول اسم مفعول دا په اسم مفعول او په مفعول کې هم دغه فرقونه دي کوم چې موږ تاسو ته ویل چې لکه مفعول چې د لپاره څه خبره ضروري ده چې دا به د چانه مشتق نه وي او اسم مفعول به د چانه مشتق وي د فعل مضارع مجهول نه به مشتق وي د چانه د فعل مضارع مجهول نه او دویم دا چې د مفعول لپاره اوزان نشته او د اسم مفعول لپاره سری لکه ضرب زید عمرن ته وې نو دا عمرن خو مفعول دی خو دا اسم مفعول نه دی مفعول نه اسم مفعول له په دې باندې پوه شئ او د جوړول طریقه یا د تعریف اداره اسم مفعول دا هرغه اسم دوی چې د فعل مضارع مجهول نه مشتق شوی دسنه او دلالت کوي په داسې ذات باندې چې معنی مصدری په هغه باندې واقع شي چې معنی مصدری په هغه باندې واقع شي لکه مضروب معنی سره وهاله شوی یو سړی منصور مدد کړل شوی یو سړی نه دا مدد په هغه باندې واقع کړل شوی دی پوه شئ چې دلالت کوي په داسې ذات باندې چې معنی مصدری په هغه باندې واقع شي په هغه باندې واقع شي په دې باندې پوه شئ د اسم مفعول د جوړولو طریقه یا د قاعده او قانون دای کوم ته خبره ده چې اسم مفعول یا به ثلاثي مجرد ناراضي یا به غیر ثلاثي مجرد ناراضي که اسم مفعول د ثلاثي مجرد نه راتلو نو دا به مطلقاً د مفعول بوزن باندې برازي مطلقاً معنا دا چې لکه پدې کې بل څه ایګه من غالبا ویلو دي کې غالبا نشته پوره څه خبره ده پوه شئ د مفعول بوزن باندې برازي لکه د نصر ينصرون با د فتح يفتحنا مفتوح د اكل ياكلنا د امر يامرنا د قول يقولنا د بيع يبيعنا مبيوع پوه شئ به معنی اکل غیر ثلاثي مجرد نه غلو نو دغه باب د فعل مضارع مجهول په وزن باندې برازي سره د معمولی تبدیلینا تبدیلی دا چې علامت مضارع به حذف کو دی په معنی ممی مضموم لګاو په اخر کې به تنوین جاری کو ما قبل اخر باندې مخکې فتحوي دغه جرا مضارع مجهول له نو دغه د ضرورت نشته ویل دا ما قبل اخر لبا په کسره ودا په نشته فتح او دا په نشته او صرف دغه علامت مضارع بعد کو دی په ممی مضموم لګاو په اخر کې به تنوین تمکن جاری کو لکه صرف يصرف تصريفا
د دینه به اسم مفعول څنګه راځي مصرف استخرج يستخرجنا مستخرج د تدحرج يتدحرجنا متدحرج پوه شئ او د دې هم د الاول نه څه ویل لکه ذا مضروم جو تسنیه جوړو جو الف په کولو مو سبب شي مضروبان او مضروبون مضروبه مضروبتان مضروبات او کتب کې دغه کې چیر د بګ نسبه او جریبه ما جو بیا مضروب مضروبان مضروبین مضروبون مضروبین مضروبه مضروبتان مضروبتین مضروبات مضاریب مزیریب و مزیریبه دا بیا غزړه قصه پوه شئ مضراب نه مضروب نه مضروب نه جوړ کړل نو طریقه ورځي ولا کنه ورځي ولا ګوره نه مضروب نه جمع ترجمه جوړو سبق ما مزه وذو دی به کسرو کوم دلګه واو پاتې شو نو دا به قاعده وایم ورستو چې لګه واو راشي او ما قبل د کسروي نیو قاعده نه چې میزان او قاعده ورته لګي دا واو وسبل شي پای سره نو سبا شي مضاریب او مزیریب او مزیریبتون پوه شو به معنی ها دریم دې اسم تفضیل دا دغه بشان دي پر اسم فاعل بشان دي ګوره اسانه خبره ده اسم فاعل اسم تفضیل او صفت مشبہ او صيغه مبالغه دا ټول یو شان دي ولګ فرق دی پکې اسم تفضیل هم دلالت کوي چې په داسې د فعل مضارع معلوم مشتق وي دلالت کوي په داسې ذات باندې چې معنی مصدری پای پورې قائم وي او په صفت مشبہ کې هم معنی مصدری قائم وي په صيغه مبالغه کې معنی مصدری قائم وي خو په اسم تفضیل کې دا خبره ده چې په دې کې دا معنی مصدری په نسبت د نور باندې زیاته مونږ لګيږي په اسم تفضیل کې معنی مصدری په نسبت د نور باندې زیاته مونږ په اسم فاعل کې دا خبره ضارب المعنى وهم کې او په اسم تفضیل کې چې معنی مصدری په نسبت د نور زیات مونږ لګيږي چې ما زید ډیر زیات وهم کې رہدا بلنا دا اسم تفضیل نه پوه شئ د اسم تفضیل د ثلاثي مجردنا چرازی نو دا با د افعل او د فعل په ځمانه برازي د څه په ځمانه د افعل او د فعل په ځمانه د غیر ثلاثي مجردنا اسم تفضیل ناراضي دا خبره وایي دا غیر ثلاثي مجردنا اسم تفضیل ناراضي دغه شانتي په ثلاثي مجردو کې هم د هغه ثلاثي مجردنا چې باقي د رنگ مانوي یا باقي رعایب مانوي داګه هم دغه ناراضي اسم تفضیل ناراضي خو شوي وجه دا د غیر ثلاثي مجرد نه اسم تفضیل ول ناراضي د غیر ثلاثي مجرد نه اسم تفضیل څنګه ناراضي کنه چې لکه د اسم تفضیل لپاره اوزان دي یو افعل او بل سره فعل افعل د مذکر لپاره او فعل د مؤنث لپاره نو کله غیر ثلاثي مجرد نظر اولما نو بدی غیر ثلاثي مجرد کو ډیر حروف دي کنه حروف پکې سوی ډیری پکې کنه په افعل کو خدای درې حروف یو دی یو پکې زائد دي نو په غیر ثلاثي مجرد کې حروف سیوا دي نو کزته حروف کټ کوم او د افعال وزن ته جوړوم نو دا حروف کټ کول غیر اصل دي او که حروف دې نه کټ کوم جو افعال وزن ته ناراضي جو زبته قال شمه لکه پوه شئ د غیر ثلاثي مجرد اسم تفضیل ولې ناراضي ځکه چې په غیر ثلاثي مجرد کې حروف سیوای نو که حروف ته کټ کو او افعال وزن ته راولو نو دا خلاف اصل دي پوه شئ دې معنی او کچرته دا حروف ته نه کټ کو جو افعال وزن ته جوړيږي ځکه چې افعال وزن ته جوړه نو په دې موجوده شکل کوته نه جوړيږي دوسری ځل بګو مجبورن موږ به نه راولو خو شوي دغه شانتي لري دغه نه د رنگ او د عین معنی چې پکې وي داغه نه اسم تفضیل ناراضي ځکه داغه نه د اسم تفضیل دا وزن د لون او د عین معنی د صفت مشبہ راځي لکه احمر او اسود دا صفت مشبہ دي ناراضي نو کا چرته د یو د افعال وزن مونږ ولیدو چې بایګي د لون او د عین معنی وا نه ایت په منګ اسم تفضیل نه وایو بلکې منګ ورته سو وایو لکه ته چې اسود د اسود معنی د نه چې تکتور اسود معنی ده بس تور واښوي احمر معنی ده سور نو ته وایې چې احمر وزن افعل وزن معنی راغله ده او په افعل وزن کې خدا و اسم تفضیلی او بریګه د معنی مصدری په نسبت د نور زیات ملګری ته احمر اوس ډیر زیات سور د ټولو نه زیات سور دا به پکې نه وي د لون او د عین معنی نه افعل وزن د سره پر راځي د صفت مشبہ لپاره پوه خو ته وایې نه زه خو ګریګم او زه خو د اسم تفضیل را ولم د غیر ثلاثي مجرد نه امر ولم او د لنګ او د رون او د عین معنی نه امر ولم نو ټیک ته کلمو خو پتا لکار کو او سکار بولګه چې لګا ته به دې سوکي چې اشد ټکه بولګه اول بسو لګه اشد او دا مصدر منصوب ولګه جو را ولې چې سنه راولي بیا راولا
لکه اکرم یکرم د دینه غو نه راځي او ته زیر علماء جو اشد اکراما سبه اشد اکراما اجتناب یجتنب اجتنابا پرهیز کول باب افتعال له اسم تفضیل ته نه راځي خو ته وی چې زه خو نه جوړم ما زه پیر علماء نو سبه اشد اجتنابا سو دا شان دي د سروالي معنی تیرا احمر د دین اسم تفضیل نه راځي خو ته وی زید را علماء جو سبه اشد حمرتن اشد حمرتن یلګه تاسو پوهیږئ کنه د اسم تفضیل وشو اسم تفضیل د ثلاثي مجردونه په مذکر د بار افعال او د مؤنث د بار سو فعل او طریقې د غره افعال لولنی څنګه جو تسنیه جوړول طریقه خو مال نه راځي یاره الف په کوله کوم او د لام چې زمه می کړل دی به باندې منونه راغول کوم جو سبا شي افعالان بیا چې جمع جوړوم جو سبا شي واو افعل افعلان افعلون او دا اقوى سری چې کوم دي جدا بیا د منتهى الجمله افاعل او فاعل او فاعله دا د څه څنګه دا د تصغیر او بیا ته مؤنث فعل نو د فعل نجزا وس تسنیه جوړوم نو موږ پایرون قاعده ویل کنه الف مکسوره والا ها چې کله الف مکسوره په دریم ځای نه اخوا واقع وي پس لورم دی کې 1 2 3 4 دی کنه ها د تسنیه او د جمع مؤنث سالم جوړولو په وخت کې دا یا مفتوح سره بدلو نو فعل فعليان فعليات فواعل فاعل واشه ها واشه به معنی خاجي وزدا لکه د نصرین سورونه اسم تفضیل ولا گردان زکول غړم غرازی را لنه نه د مزغنا انصرونه انصر وانصران انصرونا ها انصر وانصران انصرونا نصر ونصر نصر نصران نصرات نصر نصيرا د ضربه درمونه کول غړم اضرب واضربان اضربون ها او دا فتح يفتحون افتح وافتحان يفتحون صحیح شول بس ختمه بس ها بل اسم ظرف اسم ظرف ظرف لګيږي لوګي ته د خودو زتا او په اصطلاح کې اسم ظرف هغه اسم ته لګيږي چې د فعل مضارع مرغه د فعل مضارع معلومه مشتق وي او دلالت کوي د فعل د صادریدو په ځای باندې یا د فعل د صادریدو په وخت باندې چې په کوم ځای کې یا په کوم وخت کې فعل واقع شوی دی ناغي ته لګيږي اسم ظرف څورته لګيږي اسم ظرف ورته لګيږي د فعل صادریدو په ځای یا د فعل صادریدو په وخت باندې دلالت کوي نو دې ته څه لګيږي اسم ظرف نو د اسم ظرف د جوړول طریقه مالکم دی راځي ځان جوړه پورا وای کنه اسم ظرف ولا قاعده چې مونږ ویلو اسم ظرف یا مونږ جوړاو د ثلاثي مجرد نه یا جوړاو د سنا هغه شاده الک پاسه هغه سراجی والا تما تو وای اسم ظرف ولا قاعده چې یا مونږ جوړاو د سنا جی ماشاءالله مطلقاً دغه باب د اسم مفعول په وزن باندې راځي اجوف ها او نه یا به مثال وي او یا به ناقص وي که صحیح محمود اجوف مضاعف هو نو مفتول علمي مضارع به مفتول علمي یا به د مفعول صحیح ده ماشاءالله د مفعول په وزن مرضی او کا مضارع مفتول عین یا مضموم العین ما دا مفعول په وزن مرضی شولا او کا مثالونو بیا به صحیح شولا او که ناقص او لفیفونو بیا به دا مفعول په وزن راځي نو د ضربه درمونه بلاولنی څنګه د ظرف څنګه جوړ شي مضربون سو ما کینه ماشاءالله مضربون او دا فتح يفتحونه دا نصغرین سورونه منظور چې اولنی څنګه ما جوړ کړل نو تسنیه او د جمع جوړول طریقه خو مال نه راځي تاسو یې ذکر لري سره پوره کنه نو مضربون دي نو چې تسنیه مې مناسبه ما مضربانی واس اقوا بګنو نشته ښه چې لکه د جمع دغه سالم څنګه بګ نشته او اقوا بیا دا مضارب او مزيربون بعضی الکان دا مضاربون وای مضاربون نه نه ځکه چې دا جمع متعلمون او جمع متعلمون غیر منصرف په معنی کسره او تنوین راځي مزيربون نو سلور څه دي مضربون مضربان مضارب مزيربون پوهه کته پکې د تسنیه د مؤنثو یو پکې بل ولګو مضربون مضربان مضارب مزيربون و مزيربتون الګه پوه دا نصغرین سورونه اسم ظرف ولا قاعده گردان وای منصر منصران مناصر منيسرون فتح يفتحون بل له په غځای کې اسم اعلی
اسم اعلی اسم اعلی دي ته وای چې دلالت کوي په د فعل مضارع معلوم مشتق دلالت کوي په داس ذات د فعل د صادرېدو په اعلی باندې چې داغي په ذریعہ سره دا فعل واقع شوی داغي په ذریعہ سره فعل واقع شوی د اسم اعلی لپاره درې اوزان دي یو دی دا اسم اعلی نه دا هم صرف دا ثلاثي مجرد ناراضي د غیر ثلاثي مجرد ناراضي پوه شئ اسم اعلی صرف د ثلاثي مجرد ناراضي او د غیر ثلاثي مجردونه پدې کې هم هغه وجه ده چې د اسم اعلی لپاره خپل اوزان مقرر دي په غیر ثلاثي مجرد کې یا به موږ حروف کټ کو دغه وزن به جوړو او یا به موږ په موجوده صورت کې راولو نو په موجوده صورت کې خود نه راځي او کته ته حروف کټ کړي نو حروف کټ کول اصل دي دا غیر اصل دي پوه شئ خو ته وې چې نه زه خو ګریګم زه په تخا مخه د اسماعیلی صغیر راولم د غیر ثلاثي مجرد نه بس راولم نو موږ وایو چې په طریقه هم لراځي ستا ها دغه یو شربت ته نو دا بس کې او بیا به لګي پکې ما به سبو سره لګي او مصدر با معرب باللام راوړي مصدر بس راوړي معرب باللام لګر اکرم یکرم اکراما چې ته اسم حالت نه راځي هوته عزت راولم جو سبب ما به الاکرام ما به الاکرام دا اجتناب یجتنبون نه راځي خو ته چې زه تر اولما ما به الاجتناب الګه ما به به مخ ولګي او مصدر به معرب باللام ولګي نو تا د اسم علی ولا صغرا شي واو شو به معنی راځي ته نو خو ته چې زه تر اولما نو بس دغه طریقه ده نو به کیږي نه او کته چې په دغه وزن تر اولما نو په دغه وزن ته ناراضي او د اسم علی لپاره څو ځان دي درې کم دي مفعال مفعاله مفعال بعضی کسانو بګه دا ویلي دي چیرې دا مفعال جنان د اسم علی صغرا لپاره دا او مفعاله بګه اسم علی وسطا لپاره دا او مفعال بګه اسم علی کبرا لپاره دا او تاسو به ان شاء الله په موسیقه کې وایي چې دا خبره به ځانه جوړ کړی دا بګه نشته هر یو بګه بل لپاره راتلی شي مفعل مفعله او مفعال نو د دې الاولنی سری موږ راوسره نور ما چې ذکر له ذات ځان راوسره چې تسنیه والا جمع والا مفعل تسنیه د جوړو مفعلان مفاعل مفعل بیا مفعله مفعلتان مفاعل مفعله مفعال مفعلان مفاعل مفعل مفعله واښوي دغه بار تیر سیګی دي نظر بیزر مون اسماعیلی ولا څنګه وای ها وذكر دا منغه پنځه ویلې اسم ادغه ویلا اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضیل اسم ظرف اسم اعلی صفت مشبهه نه ویلې اب به موصوره نو اوس دا پنځه ما ذکر ویل اول د دې ګردانونه دي نور ګردانونه نشته او صرف اوزان یې راول دي ګردانونه نشته داغه واښو به معنی نو موږ د څه کوو کنه چې فتح يفتح مصدر ما در درکو د دینه ما د 15 اسماء مشتقات وایا سب اوله ولې ځګه فتح يفتحونه فاتح زویم تاسو یو د ورته بیا ځنوي فاتح مفتوح افتح فتحا او مفتح او مفتح مفتح مفتاحه مفتاح سب الاولې ځګه دا ضربه منوعه ضارب مضروب اضرب ضربا او مضرب او مذب او مضرب څنګه پوښوي دا طریقه ته ذکر لګنه نو بیا تاسو ټول اوس په تاسو ویني ان شاء الله چې دا موږ صحیح ختم وګړه دا نور به موږ ټول په دې باندې لګاو نو که تاسو په دې کې مهنت صحیح وکړو نو هغه به تاسو ډېر فائدې ان شاء الله تاسو فقیر الله ته ویل شي دا خبرې کنه لکه تاسو ته مدن سرین سورونه د دین ته اسم فاعل به وایا څنګه وایا اسم فاعل د سبا څنګه به ما دا چا بوزن معنی د فاعل دی د فاعل د نصرین سورونه وسوه ناصرون د اسم مفعول وایا صحیح دی وایا خلاو کنه خلا من صحیح دی وایا تر په خو جرل د زکو په خلا کوګی نه شو کولاوله موږ د کولا کوګی منصور انصر نصره او منصر او منصور تو وایا دا شریبه یشربونه اسم تفضیل اشرب شربا او اسم ظرف وسوایا مشرب او اسم اعلی مشرب مشربه مشرب الهغه پوښتنه به معنی
ولې باندې پوه شئ خاجي بل صفت مشبہ ما تسویل اسم فاعل اسم تفضیل صفت مشبہ او صيغه مبالغه شنده خو په صفت مشبہ کې څه خبره ده صفت مشبہ کې دا ده چې دا د فعل مضارع نه مشتق وي دلالت کوي په ذات باندې چې معنی مصدری پای پورې قائم په طریقه د ثبوت باندې ثبوت دایمي تور باندې دایمي ثبوتی یا ډیر وخت لپاره چې یو پیروان خدای بیا به لريږي نه صفت مشبہ چې دلالت کوي په ذات باندې چې معنی مصدری پورې قائمي په طریقه د ثبوت باندې لکه سميع ته سميع معنی دی اوریدونکو الله تعالی سميع دی کله خبرې کوي او کنه کوي اوري او کڅوک دا لکه زمونږ انسانان یو کس خبرې اوري یا دوه او کدا ټول په جمع شي او زه आवाज یې نه اورم او الله تعالی د هر چا خبره په هر وخت په هر ځای کې اوري ها نو دا ګوره صفت مشبہ ده نو څومره چې لکه صفات نمونه دي الله عادي کې لکه کای اسم فاعل باندې استعمال شون داغه نه مراد صفت مشبہ او که صفت مشبہ الله تعالی نوم ده کله بنده لپاره استعمال شون مراد به اسم فاعل وي لکه تو سميع الله دا چانوم ده تو سميع وي نو دا خبره هغه غلطه ده نو ماته غلط ده یا عبد البصير نوم ده تو بصیر وي پوه دا غلط دي الکه پوه شو به معنی ځکه دا صفت مشبہ ده صرف د چا خاصیت ده الله تعالی په صفاتو کې صفت مشبہ څه ته وایي چې هغه دلالت کوي په داسې ذات باندې چې معنی مصدری پورې قائمه په طریقه ثبوت باندې ثبوت څه ته ویل کېږي دایمي تور باندې د صفت مشبہ چې دا اوزان دي هغه اوزان چې دا یادول دي پتا سو باندې صيغه میږي د دې دون نه او کداغه صيغه لکه دغه اسم فاعل چې کم گردان دی کنه فاعل فاعلان فاعلون فاعله نو دغه اسم تفضیل د صفت مشبہ گردانوم راځي لکه کریم کریمان کریمین کریمون کریمینا کریمه کریمتان کریمات پوه شئ او په دې کې چې څنګه دغه صيغه وي د دغه جمع مکسر هغه نه په دې کې هم دي لکه کرامتون کرام کرام کرمان کروم کرام اکرام دا پای کې هم دي الګه پوه شو به معنی نور بدی کتاب کې 14 وزنونه چرنداري کړی دي لکه فاعل فعل فعل فاعله فعال او فعال فعلان افعل دا مختلف اوزان لیکل د وزن په کتاب کې بیا یاد کړئ پوه شئ په صفت مشبہ او په اسم فاعل کې څه فرق شو اسم فاعل کې معنی مصدری پر ذات پورې قائمه په طریقه د حدوث باندې او په صفت مشبہ کې پس سره وي په ثبوت سره وي پرې پوه شئ تاسو دویم نمبر بنګ ویلا چې دغه چي صفت مشبہ او په دې کې دا په طریقه دا ثبوت او دایمي تور باندې صيغه مبالغه دا هم دغه ته ویل کېږي چې معنی مصدری په قائمه په طریقه د حدوث باندې معنی مصدری په قائمه په سمانه په حدوث باندې خو نور نه فرق پکې دی چې په دې کې زیاتواله پکې موجود دي په زیادت سره پکې معنی مصدری پکې د نور معنی مصدری پکې په زیادت سره مونږ لګيږي معنی مصدری پکې په زیادت سره مونږ لګيږي خو په دې کې په اسم تفضیل کې هم زیادت ده او په دې کې هم زیادت ده خو په اسم تفضیل او په صيغه مبالغه کې فرق دار چې په اسم تفضیل کې دا زیادت په نسبت د غیر سره وي نسبت پکې غیر د ملحوظ وي او په صيغه مبالغه کې نسبت غیر د ملحوظ نه وي لکه زید ازرب من عمرین نو معنی صدا چې زید ډیر زیات وونکره د عمر نه نو دي کې اسم تفضیل کې ما لکه دا مفضل او مفضل علیه دا پکې وي پس هغه مبالغه کې دا نه لکه زراب زید زراب زید به تر سونکه ډیر زیات وونکره دا پکې نشته چې چا په نسبت سره دی او چا په نسبت سره نه په اسم تفضیل او په صيغه مبالغه کې فرق دی چې په اسم تفضیل کې معنی مصدری په نسبت د نور زیاته مونږ لګيږي او په صيغه مبالغه کې معنی مصدری په نسبت پکې غیر د ملحوظ نه وي خو بس معنی مصدری پکې په زیادت سره مونږ لګيږي پرې باندې پوه شئ دلیل لپاره هم فل اوزان دي د لګري کتاب کې دا تقریبا 13 ټکی لیکل دي فعال او فعال او فاعل او فعيل مفعيل دا چې دا پتا سوزان لا یاد کړئ دا او اسماء مشتقات او دا غي گردانونه او دا غي تعریفونه پوره ده ما وی چې نن به سره موږ سره صغیره نقشوم وایو خو ټایم دغه ده بس یې ویلي کې جو بیا بس کو صحیح نه ان شاء الله سره ویلي کې ځان سره اسګي الګ ټول الکان لیکي کوشش کوي چې ټول لیکي سهار د وخت راځي نو بیا بدل کې بماله راوړې زب بیا ان شاء الله تاسو ته کومه ده سره جی وای څنګه
زیاته په اسم تفضیل کې زیاته کړه په اسم تفضیل کې ګور نسبت غیر ته ملحوظ وي او په صفت مشبہ کې نسبتونه نه او پای کې صرف دایمي تور باندې مطلب دا چې همیشه لپاره پکې خو شو همیشه لپاره پکې دا پکې مطلب دغه او په اسم تفضیل کې دا معنی مصدری عارضی وي معنی مصدری پکې څه وي عارضی وي په نسبت پکې غیر ته ملحوظ وي خو شو نسبت پکې غیر ته ملحوظ وي نور پکې صدقه نه ها نه سیږي تاسو ولي کوي لا ګران ولي کوم آسان ها آسان ویم زه یو واته آسان ولي کوم واته ګران ولي کوم ټول وکړو صحیح ده ان شاء الله چې څوک کمی لیکل شي کا زمونږ غړ نه لګا ها زاربانی ولي کوي زاربانی دینه منور آسان صحیح زاربانی نه آسان شته په بلا کدا اوس به معلومه چې تاسو هغه ولي کوي مضروبون ولي کوي مرزوقات ولي کوي مرزوقات لم يرزقنا خادم بل ولي کوي مرازيق لن تبعثري وزن لن تبعثري باب فعل لديها باب فعل له اطلبنا قرآن مجید در آیات هو یو صفحه لاغین شروع کو قد سمع الله قول التي تجادل تشتكي و نشر کوله تشتكي ورته ولي کوم جواب حل کړه تجادل تشتكي خا قرمه کو تشتكي له کو تشتكي ولي کوي چې تاسو ته په اسانه تشتكي وزن تفتعل قد سمع الله څنګه دې بیا قول التي تجادلك في يوم تشتكي والله يسمع تحاوركما تحاور يسمع سميع بقولي كي هون دا صفة مشبه شو بصير الذين يظاهرون من نسائهم ما هن قد فعل إذا غير صور دوي اسم غير متمكن نه راځي ثم يعودون اصل باندې طریقه مته تاسو خپو واشي چې ولي کوي صحیح ثم يعودون بیا قالوا نشي بل چې تاسو لیکل شي علاقه ذالکم توعظون به یلکا بلو پوره دي تعملون په کوله کې جزا نه جمعه ورځ د تاسو لپاره اسانه سګي ښه د جمعه ورځ باندې پکار دا ډېر کار کوله نور به څه نشته نو ذکر ما سوتن نه مالي